اسلامینا معنوي زب يهودي ما زب نصراني ما زب فلاني ما زب فلانم د دې حکم څه دی د قسم انعقاد کیږي کنه د قسم انعقاد صحیح نه دی. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابه عن ثابت بن زحاق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الاسلام كاذبا د دروغ په ماضي باندې خوري د دروغ یو کار دې نه دی کړی ته یره زب مسلمان نیمه نو چې ما دا کار کړی دی وز دا قسم د څه دی د دروغ عرفان قسم خوري چې ز راوړې خو نه یو وای چې ما په کول راوړې دی راوړې نو دروغ باندې وخوري دا قسم نو ازب وای مسلمان نیمه نو د دې حکم څه دی وای من حلف بملة غیر الاسلام کاذبا فهو كما قال دا چې شلګه څنګه چې ویلي دي ځان ته يهودي ویل ځان ته ویل مسلمان نه ځان ته ویل کافر به منو دا ټول دا چې وګرځي لکه چې ځان ته ثابت کړی دي ماغه څه شکر او علما وی حافظ ابن حجر په فتح الباری کې را نقل کړی دي چې دلته مراد په دې سره تهدید او مبالغه فی الوعید ده حقیقتا په کافر نه ګرځي چې دا غني حقیقتا کافر شو دا دلته چې ویلي دي چې فهو کما قال نو دا تهدیدا نه ویلي دي. دویم بعض علما او داسې جواب کړی دي چې دا داسې شلکه څنګه چې ویلي دي نه دا عذاب مستحق شو چې د کوم عذاب مستحق هغه کافر دی هغه د ور مستحق دی ګر دا کافر د چا مستحق دی اور اگر کاغه ټول عمر دی خدا مو د ور مستحق شو په دې باندې اگر کې یو ورځ دوه ورځې وي ودا اغي عذاب مستحق شو. قال ابو عيسى حديث حسن صحيح وقد اختلف اهل العلم في هذا اذا حلف الرجل بمله سوى الاسلام فقال هو يهودي او نصراني ان فعل كذا وكذا ويستوك وفعل ذلك الشيء فقال بعضهم قد اتى عظيما غټ ګناه وکړه ولا کفاره عليه دا قول اهل مدینه دی دا قول مالک ابن انس دی دی قول ته ذهاب کړی دی ابو عبیده بعض اهل علم د اصحاب النبي عليه السلام او تابعین او داسې ویلي دي چې د باندې کفاره را د کفاره د یمین دا قول دی د سفیان احمد اسحاق امام ابن منذر وی ول اول واصح اول سیده چې کفاره ور باندې نشته ځکه نبی علیہ السلام ویلي دي من حلف باللات والعزى مکه تیر شو فليقل لا اله الا الله ولم يذكر كفاره هغه کفاره ذکر نشته. بابون باب بلا ترجمه چې مخکې سره تعلق دی دلته دا دواړه بابونه داسې راوړي. وبه حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن ابي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك اليحسوبي عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله ان اختي نظرت ان تمشي الى البيت بيت الله للعرش حافيه بخيابلا غير مختمره او دسمالی په سر نه اچولې ان ختانې نه پټ کړي زړه کې نه اچولې نبی عليه السلام ورته ویل ان الله لا يصنع بشقاء اختك الله سکه استا په مشقت د خور باندې شي الله نه کوي په مشقت د خور ستا باندې څه شي فلترکب اگر سورشي لکه روایت د شیخانو کې خدا سي راځي فلتمشي روانه دي شي زیدي کله چې ستړي شول نو فلترکب ولتختمر او سر دی پټ کی ولتصم ثلاثه ایام او د دې په عوض کې د څو روزي ونیسي درې روزي ونیسي. حافظ ابن حجر رحمه الله وی مخ کې په باب متقدم کې دا ویلو چې ان ترکب سورشا په جزم سره او دلته عقبه تداویل چې استاخ دغه چې دی دلته وتل زیدي او بیا دي سورشي چې کله ستړي شولا وای نو ځکه هغه ته دا دواره ویلو چې سورشا اول نمزه لکه هغه شیخ کبیرو کنه هغه د اول سر نه عجزو او د عقبه خور چې د نو دا خزوانه جنۍ و نو دې کې داول سر نه عجز نو ځکه او تویل چې روانه شک کله عجز شول به بس شي سره شي
وبه حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال تعالى وقامرك فليتصدق. اوس دا څونه تصدق دی وکي بعضې چا ویلي چې څونه روپۍ د قمار دپاره د زړه نه ایستلې وي په هغې د تصدق وکي قمار دې پرې نه کوي. او علما وایي ظاهره معنا دا ده چې د ګناه یو کار ته د اراده وکړله نو لاړ شه لږه صدقه وکړه چې هغه اثر یې ختم شي. معنا دلته دا نه ده چې په هغه ټولو روپیو وکړه بلکې معنا دا ده چې لږه صدقه وکړه دا هم دله کافي ده. ځکه دا لفظ دی بیکاره وي او چې وقامر که زه تا سره قمار کوم نو د ګناه دعوت چاله ورکول دا بیرته چې د دې لپاره چې تا دعوت ورکړه عملا خو پکې شریک شولې که نه عمل خو دې وکړې دعوت دې ورکړه نو ستا دپاره لازمه ده چې د دې ګناه د ختمېدو دپاره ته څه صدقه وکړې. دا ولې قاضي صاحب ته پاسېږي او کښېنې دا خو تر ډېر وخت نه پاسېږي نور کله نه. باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت د نظر قضایی چې ستا پلار مور خور ترور د نظر په ځان باندې منلی دی نو ته د هغې د طرف نه قضا راوړلی شي که نه شي